2018 کې چې څه وشو مونږ دا وایو چې ځه یو لحاظ سره دام خوا کم از کم فرق خو معلوم شو که نه چې څوک د عوامو نمایندګي کوي څوک د عوامو مسایل حل کوي او څوک چې دی هغه تشې دعوې کوي او تشې نارې لګوي عزتمندو داسې دور ډېر کم راځي چې په صوبه کې مې حکومت وي په مرکز کې حکومت وي صدر هم د هغوی وي په سینټ کې هم د هغوی اکثریت وي او د هغې باوجود بیا خپل وعدې سرته ونه رسوي نو دغې خلکو نه بیا موږ څه تمه وکړو عزتمندو د نوې پاکستان جوړولو خبرې شوې وې د 50 لکه کورونو جوړولو خبرې شوې وې د 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبرې شوې وې د کرپشن د خاتمې خبره شوې وه خو زه د ډېر افسوس سره وایم چې په دې کې یو خبرې باندې عمل ونه شو نه هغه نوې پاکستان موږ ولیدلو بلکې داسې صورتحال یې جوړ کړو چې خلک هغه زوړ پاکستان پسې بیا دغه کېدل چې یاره هغه مخکې هغه حالات ښه وو هغه 50 لکه کوره جوړ شو او نه هغه 1 کروڑ نوکرۍ چاله ورکړی شوې د کرپشن د خاتمې خو دا دعوه دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې زما خیال دا لومبنی ځل مونږ واورېدل چې نوکرۍ د 1 لک روپۍ سکیل باندې نوکرۍ خرڅې شوې نو عزتمندو تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکئ ګل یوسف حاجي صاحب هر ځله چې ما سره ملاویږي نو د دې علاقې نمایندګي کوي د دې ځي مسایل راته بیانوي تاسو موږ سره ودرېدی تاسو مشر له دا طاقت هم ورکو نو انشاءالله دا زه تاسو سره وعده کوم چې انشاءالله دا ګیس به هم دلته کې رارسي د بجلی دا نظام به هم ټیکېږي او د هغې نه علاوه هم چې ستاسو کم ضرورتونه دي انشاءالله هغه ضرورتونه به پوره کوو به خو د روزانه په بنیاد باندې دا کم امن و امان صورتحال چې خرابېږي لګیا دی روزانه په بنیاد باندې چې کم زمونږ سیکیورټي فورسز باندې او مختلف ځایونو کې دا حملې کېږي لګیا دي مونږ د دې مذمت هم کوو او دا حکومت نه غوښتنه کوو چې دا ستاسو فرض دی چې دا حالات بیا ټیک کړئ مونږ نه غواړو چې دوباره هغه شانتې حالات جوړ شي چې څنګه 2008 او 2008 کې د هغې نه پس هغه جوړ شي مونږ دا غواړو چې امن وي نو هغه کې بیا مسایل به حل کېږي که زمونږ معاشي مسایل دي بلکل ګراني ډېره زیاته شوې ده حد نه زیاته شوې ده هر یو کس په خپل ځای باندې پریشانه دي چې دا څنګه به دا حالات تېرو دا وخت به څنګه تېرو د دې طرف ته به هله توجه ورکړی کېږي چې امن و امان وي چې امن وي نو معیشت سره ښه کېږي او بیا دې سره سره مونږ د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې دې خواته غریبانانو طرف ته توجه ورکړئ حکومتي اخراجات کمول پکار دي خو هغسې نه څنګه چې هغه نوې پاکستان والا دعوه کړې وه چې زه راشم او بس هر څه به ټیک شي او قرضې به هم ختمې شي او هر څه به دغه شي او چې بیا راغی نو بیا داس دومره قرضې واخیستلې چې اوسه پرې د هغې دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې دې ملک سره څه وشو دې وخت کې پکار دی چې اخراجات د حکومت کم کړی شي د افسرشاهۍ چې کومې
شاهانه خرچې نه دي دا ختمېدل پکار دي مونږ یو غریب ملک یو پکار چې زمونږ افسرشاهي چې د هغه دا ومني او د هغې مطابق دغه وکړي او بوج چې دی هغه نور په عوامو باندې نور مونږ نشو برداشت کولی چا چې دا موږ سره په پارټۍ کې شمولیت وکړو نو دوی دې په دې پوه شي چې دا کم دي دوی خو شمولیت وکړو دوی دې په دې پوه شي چې موږ سره هېڅ هم نشته دی نه راسه وزارت شته دی نه راسه MPA منې شته دی او الحمدلله ستاسو کارونه کیږي او کارونه هم وشول او نور به هم کیږي د چا نه پټ نه دي نور د دې په مسلو باندې زمونږ خان زمونږ نه ډېر ښه پوهېږي موږ چېرته د بجلۍ پړق ونه لیده چې راله بجلي موږ له زه خو که څه ویامه نو ښه خبره نه ده خو ستاسو ته درخواست کومه چې په موږ باندې